Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu abadiyyun azaliyyun sarmadiyyun la awwala lahu wa la akhira lahu la zidda lahu wa la nidda lahu wa la mumidda lahu wa la mu'ina lahu la bashira lahu wa la nadhira lahu wa la wazira lahu wa la mushira lahu wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa maulana wa aulana wa a'lana wa ajlana wa habibana wa habib rabbina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. رواه البخاري. انتہائی قابل قدر مشایخ عظام، علماء کرام، طلباء کرام او عوام مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو، دا چنن مونږ او تاسو د دې سواد په علاقه د الہاباد کې په دې عظیم مرکز کې دینی اداره کې جامعه صدیقیه په دې مدرسه کې راجمع یو. دا د دې مدرسې سالانه اختتامی پروگرام دے او اجتماع دا. تاسو مخ کی د مشکات شریف آخری حدیث واورید. د مشکات شریف ختم مو د چا د حفظ او د چا د ناظری او د چا د تجوید ختمو. نن با دا بچی په خوشحالو خپل کورونو تزي، دا غي والدین، دا غي رونه، دا غي رشتہ داران راغلي دي او غیر چاپیره خوشحالي ده. دا بچی دا طلبه او علماء خوشحاله دي او د دې رشتہ دار خپلوان هغه خوشحاله دي. الله دې د ټولو ناراضه شي او الله دې دا مهنت د ټولو د پاره د نجات او د خلاصون سبب او ذریعہ وګرځي. دا مدرسه زمون مشهور شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب او داغی سره چې څومره علماء او قرآن شریک دي، دا داغی د محنتونو او د کوششونو ثمره او نتیجه ده چې نن دې دومره بچو چا ترجمه سره او چا ناظرې سره چا تزوید سره قرآن عظیم تکمیل ته ورسو او چا مشکات شریف خلاص کا موقوف علیه وي. کاله باغ انشاءاللہ عالمان شي، فاضلان شي. دې مثال داسې دی چې دا یو مرکز دی د دین او د دین د دین شمع او رڼاګانې هغه غیر چاپیر خوريږي او هغه په دې عالم کې بیا د دین کار کوي. نن تاسو راغلی یې، ستاسو د بچو دستاربندي وشوه، سندونه میلاو شو. دا دومره خیر چې زمون کورونو ته راغی، دا د دې مدرسو او د دې علماو د مهنت ثمره او نتیجه وه. وصال شیخ صاحب رحمت الله علیه یو ځلې فرمایل وی تاسو به اوس لکه څه وایئ چې تاسو خپل بچی د لاس نه ونیسئ،
گاڑی کې کېنوئ او کور ته بوځئ چې څوک زموږ کور ته راغی. نو اوسه پورې خو یو سوچ و چې دا مې زوی دی او ورور به وي دا مې رور دی، خور به وي دا مې رور راغی، بابا به وي دا مې نوسی دی. خو اوس یو بل سوچ مو سره وکړئ چې زی په دې لاره سوچ کوه او پړه کې دا فرض کا چې نن زما کور ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث راغی. ځکه چې علماء حقان دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي. نو نن یو عظیم شخصیت ستا کور ته ځي، ته د یو عظیم شخصیت پلار شوې، ستا بیبي د یو عظیم شخصیت مور شوه، ستا زامن او نونې د یو عظیم شخصیت رونه او خویندې شوې، ستا بچی د پیغمبر علیه السلام وارث جوړ شو. دا مرتبه او دا مقام ستا بچی ته په دنیا کې په یو ځای کې نه میلاویږي، واحد د دې ادارو د دې مدرسو نه. ما ته یو عالم وښایي چې تاسو ته متاثر او تاسو ته حق پرست ښکاري چې هغه د چا شاګرد وي او که نه، په مدرسو کې وخت تېر کړی او که نه. دا چې موږ او تاسو ته خړې پړې مدرسې ښکاري او د هغې د استادانو تنخواه کالعدمي چې هېڅ هم نه لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. که د تنخواه حقیقت دې واورېد کېدای شي چې پریشانه شي. په دې لږو اخراجاتو دا څومره عظیم کار کېږي، څومره عظیم شخصیات تیارېږي. د دې علماو قدر وکړئ، د دې مدارسو قدر وکړئ، خپل مالی او جاني قرباني د دې سره شریکه کړئ. ثمره او نتیجه به دا شي چې امت کې به داسې نیکان صالحان ډېر شي. ورونو په دنیا کې د دې خلکو نه بهترین خلک نور نشته، د عالم نه نور بهتر انسان نه. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مفتاح دار سعادہ کی حدیث د نبی علیہ السلام تشریح کرے دا. رسول اللہ علیہ السلام دا عالم او دا عابد تشبیح ورگئی او دا عالم فضیلت خی چا عالم سمرا مقام دے دا عابد سمرا مقام دے. ناغوی نبی علیہ السلام وی فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. د عالم فضیلت په عابد باندې دومره ډېر دی لکه د سپوږمۍ د څوارلسمې سپوږمۍ فضیلت چې په ټولو ستورو دی. علامہ ابن قیم سے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو د عالم فضیلت خلقو تخکارا کو چې دومره فضیلت دی لکه سپوږمۍ چې په ټولو ستورو فضیلت لري. نو د عالم فضیلت د عابد نه دومره سوا دی. خو دې تشبیه کې یو نقطې ته اشاره وه چې رسول الله د عالم تشبیه هغه د سپوږمۍ سره ورکړې ده او د عابد تشبیه چې دا نو هغه د ستورو سره ورکړې ده. په دنیا کې دا دوه قسمه خلک دي چې دا د دنیا زیب و زینت دی او دا د دنیا د بقا دپاره اصل سبب و ذریعه ده. په دنیا کې که دا نیکان خلک دا عابدان نه وي دا عالمان نه وي نو دا دنیا به ورانه وه. دا دنیا چې قایمه ده دا د علماو د دې نیکانو خلکو په برکت ده. ولی اسمان ته ګوره
ترسو پوری چی پا اسمان کے سپوگمئی موجود دا ترسو چی اسمان کے ستوری موجود دی نو اسمان بقائمی او کل چی سپوگمئی خڑشی بینو رشی کل ستوری راو غرزیگی راو دوڑیگی نپوشا چی قیامت بقائمیگی بیا با اسمانم راو غرزیگی ایسے لگا نا وفتحت السماء ونخ بتائی چی اسمان بکلاو شین و شی بتا دروازے دروازے زیب زیبانی بسورے شی اللہ اکبر او دا اسمان با علا چی دینو سورے کی گی او علا بدارا غرزی گی اشلی گی دا السماء انشقت علا با اسمان اشلی گی چی دا اسمان نمخ کے سپوگمئی رنا پریدی دا اسمان نمخ کے ستوری چی دینو اغراو دوڑی گی تر سوچ سپوگمئی قائم دا تر سوچ ستوری قائم دیو رناگانی جاری دی نو اسمان خود با خود محفوظ دی نو اسمان دا پارا امن سپوگمئی ستوری دی نظمکی دا پارا امن چی دی عالمان و عابدان دی واشی مسئلہ باندی تر سوچ دی ازمکا کے عالم موجودی خویوازی گوری دا علماء صفت در تنکوما تر سوچ لدی عالمان و تابدار عابدان خلق نیکان خلق موجودی عالم درس کی نو دے ورطناس دے عالم مستمخ کے شویر امام دے نو دے ورطسی والار دے عالم دا زکاة بیانو کی نو دے زکاة ورکی دا صرف و علم نشتا عالم دا حج مسئلہ بیانی نو دے حج تروان دے عالم علال بیانی نو دے اغکی عالم دا حرامو نا خلق منی کی نو دے داغی نا منی کی گی دے دا قرآن و دا حدیث دا احکاماتو پابند نو دا عابد ہوئی ذکر چه زمان خلق خو عبادتم نو پیجنی چه عبادت ستا ہوئی بعض خلق صرف منس کی نوئی بس ما عبادتو کا سوک صرف زکاة ورکی نوئی ما عبادتو کا منم چتا دے عبادت یو رکن ادا کا تا دے اسلام یو رکن ادا کا خطول عبادت دا ندے طول عبادت سشے دے علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چے عبادت ہوئی سشتا عبادت دیتوئی چی اللہ رب العزت کم شے فخی چی غتت کے چی اللہ کم شے نفخی چی داغی نظام بچ کے نو دیتا عبادت ہوئی دانا دے گی چی خاصی اور رکن ادا کے اتوے بس کارو شا نن سبا خدا مصیبت دے منگیو کارو کو نور پرید اوڑا کم دائی چی عبادتو موکا چلو دی مینس کی خبر ہوا رہی بعض عبادتون خبر لازم ملزوم دی خان سشے دی لازم ملزوم دی علماء لکلی دی قرآن کے اللہ پاک 3 سیزونا اکثر یوزے ذکر کری دی کہ یو کے بلنکے نو دا یوم درنا اللہ نقبلی قرآن کے اللہ وی اقیم الصلاة وآتوا الزکاة منس کوئی او زکاة ورکوئی دا منس پابندی کوئی او زکاة ہم ورکوئی نو کم سڑے چی جماعت تر آمندی ہوئی پینزتے ما تکبیر اولا سر منس کئی خو زکاة نوار کئی نو دے دا یو آیت کے چلے نیمئی سمنی او نیمہ نمانی نو منزم دا اللہ پاک نقبلئی او کم سڑے چی زکاة خود بالکل ورکئی خیرات تونم کئی صدقیم ورکی خود منظر تموایا ور راخت دیو دے بیغم علاو دے منز بالکل نکی نو دا دی سڑی دا زکاتم اللہ تا قبول نہ دے غار مخلاص را دوبارہ دے نہ ورکی خود چکم ثوابہ ملاو نشو دا بدوارا کے قرآن کے اللہ وی اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ تابیداریو کئی او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداریو کئی کم سڑے چھے دا اللہ تابیداری کئی خود رسول نہ کئی نو دا اللہ طاعتم قبول نہ دے زکر چھے دا اللہ طاعت کی دام دے چھے دا رسول بمانی
یو سړی د رسول تابع دی خو د الله تابعداري نه کوي نو الله ته خپل طاعت هم نه قبلوي تر څو چې تا د رسول الله تابعداري کړې نه ده. او نن سبا خلک په دې شي کې مبتلا دي. او قرآن کې الله وی ان اشکر لی ولوالدیک، ما بنده ته حکم کړی دی چې بنده زما شکریه ادا کړي او د خپل مور او پلار شکریه ادا کړي. بعضې سړی ډېر بزرګي نه ته چرته مونځ قضا کېږي، نه ته روژه قضا کېږي، نه ته حج قضا کېږي، نه ته خیرات صدقه قضا کېږي، خو مور او پلار خدمت کله هم نه کوي. مور او پلار ته خفه دي او ناراضه دي. نو چې مور در نه خفه ده پلار در نه خفه دی نو یاد ساته چې الله هم در نه خوشحالېږي، الله هم در نه خفه دی. او بعضې خلک د مور او پلار ډېر پابند دي، ډېر تابعداري خو رب یې ناراضه کړی دی نو بیا چې د هم کار نه کېږي. دا دواړه لازم ملزوم دي. الله حق هم ادا کوي نو د مور او پلار حق هم ادا کوي. د دې دواړو په خیال ساتي. دا لازمی خبرې دي، یو بل سره لازم ملزوم. نو عابد چاته وایي؟ عابد دې ته نه وایي چې چېرته میاشت کې یو مونځ کوي، عابد دې ته نه وایي چې چېرته سوایي شي نو هغه خیرات کوي. دې 24 घंटे د الله د حکم او د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق زندگی تیروي نو دا عابد دی. داسې عابدان دی الله سوا کوي. دا دنیا چې آباد ده نو د دې دوه قسمه خلکو د برکت نه آباد ده چې یو دا علما الله اکبر او یو دا عوام خلک مسلمانان چې د دې علما سره لګیا دي ملګري دي. د دې نه چې کومه خبره واورو په هغې باندې عمل کوي نو اسمان د پاره امن سپوږمۍ او ستوري دي نو د ځمکې د هلاکت نه امن چې دی نو هغه عابد او عالم دی. دویم د اسمان حسن چې دی هغه په سپوږمۍ او ستورو باندې دی نو د ځمکې حسن چې دی نو هغه په عالمانو په عابدانو باندې دی. توجه ده قرآن عظیم کې الله پاک فرمایي وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یقیناً خیسته کړی دی مونږه اسمان نږدې په ستورو باندې په ډیوو باندې چې کله شین اسماني او ماښام د اسمان ته وګوري نو څنګه پړکېږي، څومره ځلېږي، څومره خوند کوي. څنګه چې اسمان ته د شپې ګوري په سپوږمۍ او په ستورو اسمان ښکلی دی نو دغه شان لاندې دنیا په عابدانو په عالمانو ښکلې ده. ونه شوې تاسو چې عالم موجودي هغه ځای ښایسته دی، چې عابد موجودي هغه ځای ښایسته دی. مړه هغه به سزي چې عالم پکې نه وي، هغه به سزي چې عابد پکې نه وي. هلته خو بیا ټول ګناه دی، غلاګانې ډېرې، سود ډېر، زناګانې ډېرې، بدامنۍ ډېرې. هلته خو که ښکلی ځای دی خو خلک په خپل ژوند تنګ شوي، څوک د پیټۍ ملو کور نه هم نشي راوتی. ولې چې امن پکې نه وي، سکون پکې نه وي، خوشحالي پکې نه وي. که تاسو وایئ چې زمونږ کلی ښایسته شي، زمون علاقه خسته شي نو عالمان عابدان ډیر کوي، بچی علم لور کوي، جماعتونه آباد کوي، مدرسې آباد کوي، ستاسو سیمه به ګلې گلزار شي، خلق به په اخلاق پوه شي، خلق به حقوق الله پیژني، حقوق العباد پیژني، جائز او ناجائز پیژني، حق او باطل به پیژني، مینه به عام شي، محبت به عام شي. او که چېرته نه وي نو ګورئ بیا خو چې د حیواناتو زور به وي، لکه څنګه چې ځناور کمزورور دی نو کمزوری هغه سره خوا کې ودرېدی نه شي، فاخرو سره خوراک هم نشي کولی. دغه حال به چې څوک زورور دی بس د هغه پوري کمزوری به پکې تباهي. که تاسو غواړئ چې دنیا د علاقه زینت والا شي، ګلونه پرېږده، آبادي پرېږده، جوماتونه آباد کا، مدرسې آبادې کا، زینت په دې ځای باندې په دې خلکو باندې راځي. او دا واورئ، دا یو خبره ذهن کې کېنوئ، څنګه چې زمونږ ضرورت لاره ده،
ټول خلک وایي زمونږ ضرورت دی چې دا لاره دې پخه شي او لار دې کولاو شي. بېشکه خبره ده. څنګه چې زمونږ ضرورت موږ یو زمونږ بچو له ګراونډ پکار دی چې دی پکې کرکټ کوي او دی پکې منډې وایي او ورزشي کوي. څنګه چې موږ وایو زمونږ خلکو دپاره هسپتال ضروري دی. څنګه چې موږ وایو زمونږ بچو له سکول ضروري دی د وړو هلکانو او د جینکو. د دې نه سوا توجه وکړه د دې نه سوا زمونږ مسلمانانو دپاره جومات او مدرسه ضروري ده. وایي ضروري ده که نه ده ضروري؟ دا خو زمونږ ایماني تقاضا ده. موږ به دین د چرته نه زده کوو. موږ به عبادت په کوم ځای کې کوو چې مسلمانان وي او جومات یې نه وي، مسلمانان وي او مدرسې نه وي. چې مدرسه نه وي خو زمونږ بچي به لکه د حیواناتو لوی شي، بیا خو دی زما په لاس نه راځي. زناور چې بچی لوی کړي بیا د هغې خپل بچي نه تنګي. هغې ته بیا دا پته نه وي تر څو چې پیس کړي خو مور پېژني. پی بس کړل نو بیا مور بچی نه پېژني او بچی مور نه پېژني. دا به بیا انسانان هم نه پېژني چې چېرته دا مدرسې او دا علما او دا درسونه نه وي. ورشه د یورپي ملکونو کې وګوره چې پلار یې بوډا شي، مور یې بوډۍ شي، بیا یې بچي خدمت نه کوي، سرکاري ځای ته لاړ شي هلته بیا وله خوراک او څښاک راځي او بچی ته ډو خبرېږي نه. دا خو موږ ته زمونږ دین ښیي، زمونږ ایمان ښیي چې موږ په دنیا کې د دې نه عظیم نعمت زما د په رد قسم وي که مسلمان ته بل وي چې مور او پلار یې ژوندي. سړي ته څومره سکون میلاویږي، څومره لذت وي، څومره خوند وي، دا کور څومره دروند او خوږ لګي. او دا تپوس د هغې چا نه وکړه یو نعمت چې یو انسان سره وي نو پته ورته نه وي. کله چې یو نعمت الله واخلي نو بیا انسان ته پته ولګي. د چا چې مور او پلار ژوندي وي هغه ته دومره اندازه نه لګي. د دې تپوس د هغې چا نه وکړه چې د چا پلار او مور مړه وي چې د هغې ته خپل ځان څومره نیمګړی ښکاري او هغه څومره چې دی نو ځان لکه د معاشره کې هغه ته یو دغه ښکاري چې زه څومره کمزوری او بېخیره شوم چې زما نه مور او پلار واخیستل الله. دا د ضعیفانو د مشرانو ادب او احترام دا خو موږ ته اسلام ښیي. کینی نو بیا به د چا باندې ترس د چا نه راته. دا ښایسته اخلاق، حلال حرام، مینه محبت خو موږ ته اسلام ښیي. دا ورونو که غواړئ چې ښایسته ژوند د خوشحالۍ تېر کړئ نو څنګه چې دا نور سهولتونه موږ له ضروري دي د دې نه سوا ضرورت موږ له د څه شي دی؟ د جومات او د مدرسې. امام احمد ابن حنبل قول امام ابن قیم نقل کړی دی مفتاح دار السعاده کې. واورئ موږ ګورئ د غفلت په خوب پراته یو. وایي د علم اهمیت او ضرورت د هر شي نه سوا دی، حتی چې د خوراک او د څښاک نه هم د علم اهمیت ډېر دی. پوه نه شو په دې خبره؟ موږ نه خوراک چل خطا کړی دی که نه؟ خوراک څښاک ګراني راله او دا رال او بس منډې دي او ترړې دي او خپل ځان هم چېرته موړ نه کړي. انسان خو اول مړېږي نو داسې انسان والله کم ما لیدلی چې مړ شي. رسول الله وایي لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا. که دوه میدانونه او کندې د سرو د سپینو وله ډکې کړي بیا به مو ونه وایي چې بس دی. دی به وایي که درېیمه میلاویږي نو حسرت یې نه کوي. نو دا واورئ په دنیا کې موږ نه خېټې، خوراک، څښاک، کور، ګاډي او دې څیزونو ټول ژوند خراب کړه. د دې نه زیات ضرورت زمونږ چې دی هغه علم ته دی. څنګه؟ خوراک ته په شپه ورځ کې 2 یا 3 ځل ضرورت پېښېږي او علم ته هر قدم په هر سکون ضرورت دی. چې تا سره علم نه وي ته د کور نه وځې نو بس ګناه به دې کړي. تا سره علم نه وي چې ته چېرته ځې نو په ګناه کې به مبتلا یې. ته چې څه کار کوې نو په ګناه کې به مبتلا یې. تا له دا علم ضروري دی چې 24 ګنټې زندګي د هغې په رڼا کې تېروي. موږ هغه غیر ضروري وګڼه او نور اشیاء اهم کړه او مخکې مو کړه. نو دا واورئ د دې دنیا زینت هغه څه شی دی؟ عابد او عالم دی. الله دې زمونږ ملک ښایسته کړي، روښانه کړي، په علم د قرآن او د سنت عالمان او عابدان دې الله ډېر کړي. بل څنګه چې په ستورو خلک لارې مومي
وبالنجم هم يهتدون پستور اللہ وی دی لار معلومی سپوږمۍ باندې خلق لار معلومی شار بیابان کے روانی مدو دنیا لاری پسپوږمۍ پستور خلق معلومی نو د دین لاری چی دی هغه به د عالمانو نه معلومه دا د ځان نه معلومیږي یو سړی چې نه پوهیږي نو د بل نه تپوس وکړي لارو ته وښیي که نه زه چې اوس مطلب ستاسو کلي ته راتلم نو دا خو الحمدلله معلوم ځای دی چې نه نو خلک تپوس کوي خلک د عوام وایي په مکې ته خلک تپوس باندې ځان رسي یو سړی زدي دی ته ورته سمه لاره ښیي او دی پرې نه ورځي نو بیا خو به خود خرابېږي ترسم مرسی بکابا اعرابی کی ایرا کی تونی روی بترکستان آستا یریگن باند چیچ تبخان کابے پون رسی زکدات چپکملا روانی داد ترکستان لارا زمان وریو کمی داؤندے چمن پخبلن نقویگو او د پوی خلقو نمسلی تپوسم نکو بلکہ دیر زینو کے من د پوی خلقو پخلبان لاس دو چی دلتا بدا مسئلہ نبیانے دلتا بدا خبر نکے علکا کتا پوئیگی خطراش منبر توخیجا کنا پوئیگی نو حق پرس عالم تکین چی دین تی معلوم کی سنگ چی خلق پستور و سپرمی لاری معلومی د دین لاری بردی خلقو نمعلومی دستورو پیدا داو جعلناها رجوما للشیاطین من دستوری د شیطانانو د وشتو د پارا ګرځولې دي نو سم چې ستورو باندې شیطانان وشته کیږي عالم او عابد چې دي دا به د باطل پرستو شبهې رد کوي شیطان خلق ګمراه کوي نو په ستورو وشته کیږي نو کم انسان چې خلقو ته غلط عقیده ښیي کم انسان چې خلقو ته غلط لاره ښیي عالم باندې فرض دي چې د خلقو ته وایي د ده مه منئ دا خبره غلطه ده ځکه چې دی به دا باطل عقیدې باطل نظریې باطل اعمال رد کوي او که دی وایي چې خلق خفه کېږي غږ مه کوه شیخ فریده خوله چپه بهتري ده نو دی غټ مجرم جوړېږي ولې ده ته خو پته ده چې دا شی ناروا دی دی به خامخا وایي چې دا به نه کوي دا د عالم فرض دی چې خلق د شیطاني وسوسو د انسي وسوسو نه بچ وساتي ځکه شیاطین دو قسمه دي جني هم دي انسي هم دي عالم به د دې نشاندهي کوي چې دا شی غلط دی دا مه کوه او بله نقطه واوره د عالم تشبیه د سپوږمۍ سره ورکوي عابد تشبیه د ستورو سره ورکوي دې کې فضیلت د عالم ته اشاره ده عالم هغه د عابد نه بهتر دی ټول عابدان راغونډ کا توجه ده ټول عابدان راغونډ کا داغه عبادت ثواب پخپل زیرین داغی اغا نیک اور ثوابو نخپل زیبانی دی دائی خوال پخپل زیبان دے خو عالم دے لکا طول استوری راغن کا خو جسپوگمی تلری کی نو تالا دازمکر نشی رانا کولے پخپل استوری زلیگی پرقیگی خداغی پرنات نشت لے لار پہ نشی دے او کستوری او کنائی خوچس بگمئی راہ کارشی نو بلکل تورش پرناشی عابد کدیر خدے خزان لخدے پخپل زلیگی مصفقہ بندے کئی روجی نیسی ذکر کئی دعاگانے کئی حجون کئی عمرے کئی دا عبادتون دی حلال کئی دا حرام نزان ساتے خو پیدے چالزی صرف زان لگنا دا پا مزد دا زوین نخلاسی گی دا خزر نخلاسی گی بلگا ونگی نخلاسی گی دا پا روجو دا پا عبادتون دے خلاسی گی بل نخلاسی گی زال پیدا ورکی خو بل نشی خلاسا والے عالم یو عالم داغ مثال لکا دس پوگمائی دے چراخ کارشی پخپل امرنائی نور الامرناگانے ورکی دائی مثال ہو رہی دا سمر بچوں تے قرآن خودم سمر تے حدیث تے رسول اللہ خودل سمر حافظان سمر عالمان سمر مفتیان سمر لیوے خلق دے مدرسو نوزی داد دے علماء کارنے اخپلم پسمو نور تم لارخی یو عالم
هغه چې دی نو ټول کلي دپاره د رڼا د ورکولو دپاره کافي دی خو چې کله خلک هغې نه رڼاګانې اخلي او دین زده کوي او رسول الله د عالم تشبیه سپوږمۍ سره ځکه ورکړې نور یې ځکه نه دی یاد کړی نور په یو حالت وي او سپوږمۍ په یو حالت نه وي د نور رڼا یو شان وي د سپوږمۍ رڼا چې نه کله سپوږمۍ نری نو رڼا یې کموي غټېږي لویږي نو رڼا یې سیوا کېږي عالمان هم یو شان نه وي چاله الله ډېر علم ورکړی چاله الله لږ علم ورکړی ټول عالمان یو شان نه وي څوک لږ عالمي څوک ډېر عالمي نو څوک به د چا نه به وړې مسلې تپوس کوي چا نه به د غټې مسلې چا نه به ناظره ووایي نو چا نه به قاعده ووایي نو بیا به مشکات شریف به هغه نه ولځي نو بیا به راشي شیخ الحدیث صاحب نه به مشکات ووایي نو چا نه به بخاري شریف ووایي نو چا نه به ابتدا کې دا بیا مراتب دي پکې که نه او بله واورئ اخري خبره د نور رڼا ذاتي د سپوږمۍ رڼا دا مصطفی د نور رڼا هغه عالم فضیلت په عابد دی توجه ده دا هغه عالم فضیلت په عابد دی چې د کوم عالم علم راغستلی شوی د علم د محمد رسول الله نه که د کوم عالم علم د رسول الله د علم نه نه چرته د نورو دنیوي علومو کې مهارت حاصل کړی دی نو د هغه فضیلت ولې په عابد نشته کېدی شي چې عابد د هغه نه بهتري دا به د هغې عالم فضیلت دی چې د چا سینه کې قرآن وي ځکه قرآن علم و د رسول الله د چا په سینه کې احادیث د رسول الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين امام شافعي وی نور علوم خاص شغل دی اصل علم د قرآن دی اصل علم د سنت د رسول الله دی او اصل علم چې دی نو هغه د فقه دی چې د چا سینه کې قرآن وي د چا په سینه کې احادیث وي د چا سینه کې فقه وي نو د دې فضیلت په عابد باندې دی دا نه چې هر سړی لیکن څه شی زده کړي او هغه لغوي عالم دی شرعي دی نه هغه هم د فضیلت دی نه نو دا د دې عالم فضیلت دی نو خبره مې دا کوله دا زمونږ استاسو د علاقې حسن دی زینت دی راځئ چې دا مدرسې په ښایسته طریقې آبادې کړو راځئ چې په مالو په دې کې خپل مالو لګو په بچو هم آبادې کړو څنګه چې نن خلک راغلي دي او خپل بچی به کور ته بوځي چې زما او ستا مې ورځ دا خوشحالي نصیب شي چې موږ پکې خپل بچی داخل کړی او د هغه دستاربندي او ما ورته خپل بچی روان کړو قسم دې د دې خوشحالۍ احساس چې د چا په زړه کې د دین درد یې هغه ته کېږي چې هغه به نن څومره خوشحالي چې د چا بچي نن دستارې فضیلت دی به نن څومره خوشحالي د یو عالم د بچي دستاربندي وه فارغېده په سټیج ناست و کله چې د هغه د بچي نوم واغست هغه عالم بېهوشه شو دی ویل درړه دوره پرې راغله او دا وشو هغه وشو لږ وخت بعد چې هوش کې راغی سړی ښه وړی هم صحیح و چا ته تپوس وکړو چې دا تاله څه تکلیف جوړ شو چې ته بېهوشه شوې هغه ورته وایي دومره خوشحالي را باندې راغله چې هغه زما د کنټرول نه بهر وه او هغې د لاسه ما باندې دا کیفیت راغی کله انسان ډېر خوشحاله شي هغه خوشحالي د برداشت نه سیوا شي نو سړی بېهوشه شي کله انسان باندې ډېر لوی دروند غم راشي پریشانه شي نو هغه د کنټرول نه بهر نو بېهوشه شي دا هغه خوشحالي ده چې والله د دنیا ټولې خوشحالي یو خوا او دا خوشحالي بل خوا ته دې ته یو هم نه رسي الله دې دا خوشحالي زموږ په کورونو کې راولي دا به د ټولو په کورونو کې راځي خو که ټول خپل بچي راولېږو مدرسو ته دا به الله زموږ د ټولو لپاره صدقه جاریه ګرځوي خو که موږ ټولو د خپلو علماو سره اتفاق وکړو او په دې کې شریک شو انشاءالله کوو به داسې که نه دا خو د علماو ذاتي شی نه دی ستاسو بچو ته پکې دین ښایي ستاسو بچي قرآن زده کوي دې کې به د علماو بچي یا یو یا دوی یا به پکې هغه هم نه دا د دې قوم بچي دي او د کوم ځای نه راغلي دي او دلته نو قرآن زده کوي راځئ چې د خپلو علماو سره یو شو کېږو به انشاءالله او دا علماو ته آخري پیغام ورکوم تاسو بهتر خلک یې تاسو الله د بهتر دین لپاره جوړ کړي تاسو په دنیا کې بهتر کار کوئ ستاسو کار به هغه چې د کوم لپاره الله ستاسو نوم په قرآن کې ذکر کړی دی چې اولو العلم ستاسو کار به د الله د توحید شهادت د الله د دین پیغام د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول کوئ به داسې انشاءالله وعده ده
د دې خپل استادانو ته وګورئ هوښیار شاګرد هوښیار کشر خپل مشر ته وګوري پخوانو به ویل لنډیه په لوړه ودرېږه چې مشران دې څه کوي نو هغه کوه خپل استادانو ته وګورئ چې کوم دین یې درته ښودلی دی د دوی دا ذمواري وه چې تاسو ته یې وښوده ستاسو دا فرض دی چې دا به مخکې ښایي دا ارادې مصممې او مضبوطې وکړئ الله دې مال او ټولو له د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین